السلام علیکم دوستانو خراغلاس دوستانو آصف علي زرداری دوبۍ ته ولې لاړ د څه دپاره لاړ په دوبۍ کې چې کوم دی نو څه منصوبه روانه ده او آصف علي زرداری او میا نواز شریف څه مشاورت کوي تاسو ته پته ده د نګران د وزیر اعظم خبره روانه ده څه نومونه به مخکې تاسو اورېدلي خو یو نوی نوم پکې مسلم لیګ والا خپله حتمي فیصله وکړله زرایه وایي چې هغه نوی نوم پکې مخې ته راغی هغه نوی نوم به څوک وي او دریم تاسو ته پته ده چې کومه صدر عارف علوي و نو د هغه په مدت ملازمت کې توسیع وکړه ولې توسیع وکړه په څه وجه توسیع وشوله حالانکې داسې خبرونه راتلل چې هغه به زر تر زره فارغېږي او ادارو غوښتله چې هغه زر تر زره فارغ هم کړي خو صدر عارف علوي د هغه چې کومه مدت ملازمت دی کومه ټایم دی نو په هغې کې به نوره توسیع چې کوم دی نو کېږي خو د دې نه مخکې ملګرو زموږ په ویډیو محنت لګي نو د لایک بټن د سره ضرور دباو کوئ او د زړه نه د سره ویډیو شیر کوئ ښه راځو د ټولو نه اوله چې علي زرداری چې کوم دی نو دوبۍ ته د دې دپاره لاړ چې هلته کې د میا نواز شریف سره چې کوم دی نو مشاورت وکړي او د نګران وزیر اعظم دپاره یو کس چې کوم دی نو منتخب کړي اوس هغه کس کې یو نوی نوم چې کوم دی نو مخې ته راغی نور نومونه خو به تاسو اورېدلي چې مراد شاه شاهد خاقان عباسي او داسې محسن داسې نور چې کوم اسفندیار ولی داسې نومونه مخې ته راغلي خو وزرا یې وایي چې مسلم لیګ خپل نوم فاینل کو او هغه نوم دی اسحاق ډار هغه اسحاق ډار کومه اسحاق ډار چې موجوده وزیر خزانه دی نو د هغه نوم چې کوم دی نو مسلم لیګ او خو اوس تاسو ته پته ده زرا یې وایي چې د مسلم لیګ او د پی 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 به د دې په دې کې چې کوم دی نو کلیش پیدا کیږي زرا یې وایي چې مسلم لیګ او پی 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 دا خبره مخکې هم فاینل کړې ده اوس هم چې کوم دی نو هغه په دې باندې متفق دی چې هغوی یو داسې کس راولي چې هغه موجوده په دې سیاستدانانو کې څوک یعنی مطلب ټیکنوکریټ بیروکریټ کس نه وي یعنی د اسټبلیشمنټ کس نه وي او اسټبلیشمنټ غواړي چې هغه خپل کس راولي نو لهذا په دې باندې به د اسټبلیشمنټ او د دې دوانو پارټیانو ترمنځ چې کوم دی نو اختلاف پیدا کېدو چانسز شته دی او د یو بل سره چې کوم دی نو کلیش راتللی شي چې د هغې فایده چې کوم دی نو عمران خان ته میلاوېدلی شي نو د دې دپاره په دوبۍ کې دوی بیا یو ځل سیاست ګرم کړو یو ځل بیا په دې میټینګ روان دی او ګورو چې په مستقبل کې څه فیصله کېږي او ویلی کېږي چې د اګست په سټارټ کې چې کوم دی نو دا خبره دوی څه کړي فاینل کړي اوس راځو تاسو ته پته ده چې صدر عارف علوي چې کوم دی مخکې به د اسټبلیشمنټ خبره نه منله ویلی کېږي چې د طاقتور خلکو د خبره مخکې نه منل نو د دې وجې نه هغو غوښتله چې زر در تره سبانه ولې وګوري او دا زر تر زره رخصت کړي خو اوس داسې خبر راغی چې د ده چې کوم مدت ملازمت دی نو په هغې کې به ټایم ورکړی کېږي او نور به هم چې کوم دی نو دا په خپله عهده باندې قایم وي وجه څه ده چې اوس د ده نه نور څه کارونه اخیستل غواړي دوی او نور کارونه پرې کول غواړي چونکې د دوی خبره اوس مني نو په دې وجه سره چې کوم دی نو د هغه په ټایم کې چې کوم دی نو اضافه وکړله او هغه به چې کوم دی لږ نور هم چې کوم دی نو څه وي د هغه چې کوم دی نو دغه صدارتي عهده به ورسره وي ملګرو دا اوس شارټ او ننني اپډیټس که مو خوښ شوي نو ضرور لایک دباو کوئ ویډیو ضرور شیر کوئ په اخره کې خپل ورور شهید اقبال اجازت وکړئ د لوی الله په امان